السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حاجي جمشید بھائی ستړي مه شئ، په خیر یې، بیداره یې، کور خیرت دی، الله دې وساته، الله دې حفاظت وکړه. جمشید بھائی، مولوي عبدالروف صاحب د کوټې کوچلاک څخه خبره کوم. ما ستا د کمپنۍ څخه یوه جوړه ستا د کمپنۍ ممبر په کوټه کې رفیق خان غلجي څخه واخیستل. ستا سره مو اګریمنټ ولیکئ. هغه یوه جوړه تقریبا زما د دې کال 8 ماه کېږي، 8 میاشتې، اوس 80 دانو ته رسېدلي دي، 80 دانو ته رسېدلي دي. دا فارم کې ګرده تقریبا بریډر جوړې او پټې بچې دي. دې مادې سره 11 دانې 20 د 20 ورځو والا بچې دي. دا نور هم بریډر جوړې دي. دا هغه مادې دي چې هغه بچانو ته ما درولې دي. 7 جوړې یا 8 جوړې دي. نو زموږ هر ورور ته دا خواست دی چې کوم زموږ ورور بېروزګار یې، هغه ته موږ دا ویلی سو دا داسې کار دی چې منافع بخش کاروبار هم دی، محنت و تکلیف یې لږ دی او برکت یې ډېر دی. نو هر ورور ته ویلی سو چې دغه کار دې وکړي. حاجي جمشید سره دې برای راست رابطه قایمه کړي، یا دې زموږ سره رابطه قایمه کړي. موږ به طریقه ور وښیو، یا به د جمشید ورته راوغواړو، یا به موږ دا ورکړو. حاجي جمشید خان سره به اګریمنټ ور ولیکو. زموږ سره تقریبا هغه خوراک والا برتن د حاجي جمشید څخه موږ راغوښتي دي، دا هم موجود دی. نوزل هم موږ سره موجود دی. او کمپنۍ څخه مو 44 لمبر پیډ هم دا راغوښتي دي، دا هم موجود دی. او د سیب والا سرکه زه خپل لاس باندې جوړومه. انسان زکام وي یا حیوان زکام وي، ټوخی کېږي، د خرګوش ټوخ کېږي، یا نزله رایله یې پر غوږو باندې یا یې ټوخ کېږي چې په اوبو کې باندې د سیب سرکه په اوبو ورګډه سي، هغه مرض یې الله ورکوي. نو دا هم زموږ سره په مناسب ریټ باندې موجود دي. نو یا دې د جمشید سره رابطه وکړي، دا کاروبار دې شروع کړي، یا دې زموږ سره رابطه وکړي، موږ به طریقه ور وښیو. والسلام.